د رمضان د روزو ډیر برکات دي. د میاشتې متعلق بیان می تیره جمعه درته کړ. یوې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه د مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي هغه ختمونه هم شروع کړي او تراوو ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري لیکن چې ده کې تر څو ایماني نو دی وایي نه د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتې ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده دا حدیث نه دی. بعضې حضرات ورته حدیث وي خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی مقوله ده تخلقوا باخلاق الله چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي محتاجه نه دی خو الله اوبه نه څښي تږي کېږي نه دی ته محتاجه نه دی نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته دا الله دې ته ضرورت نه لري الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقاً خوراک ته محتاج نه دی خوراک نه کوي زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړ. الله خو مطلقاً څکلو ته محتاج نه دی څکل نه کوي نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړ. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري الله د دې نه منزه او پاک دی نو زه به هم د پیشمني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بری بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي روژه یا دروغ وي یا غیبت روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمارونو تاسو ته ما یو ټکې ویلی مې خوراک حلال دی اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی حلالو نه پرهیز دی. نو چې کم در باندې مستقل حرام دي چې روژه شوه چې غیبت شو دروغ شو چغلي شوه هغه به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوه. نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو نو دا روژه به زمونږ قیمتي شي دا روژه به برکتي شي او چې څومره د روژې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ روژه هغه میاشت ده چې ته به په دې روژه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړو دا د حضور پاک مبارک وینا ده او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي. د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ په وړی قدم کېښود
هغوی به په درېیمه پوړۍ کېناستېدل د حضور پاک د منبر 3 پوړۍ وې په درېیمه به هغوی کېناستېدل بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم ادب احترام منه نه دي بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړۍ کېنم حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به هغې احترام کوم لاندې به کېنم هغې سره ځان نه برابر چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نه هغه درېیمې ته وخت درېیمې ته بهر کیف په دې درې په دې لومبۍ پوړۍ چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمایل آمین دا زموږ د ټولو سننو روایت ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي هغې کې شته بیا چې په دویمه پوړۍ قدم کېښود بیا وی آمین او چې بیا په درېیمه پوړۍ قدم کېښود نو بیا وی آمین یو روایت کې داسې دي یو مختصر دی یو مفصل دی هغه مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه ریده او نم څوک ولیدل او تاسو آمین آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین آمین معنا څه چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي آمین عجیب دعوتي خدای زما دا دعا قبوله کړي نو نم څوک ولیدل نه د چا دوا او تاسو آمین ووی نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیہ السلام راغی نو چې ما په لومبۍ پوړۍ باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیہ السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووی هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا 3 خبرې دي هغې وفرمایل چې کوم انسان داغه په مخ کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستاوالی او دا بل سړی په درود شریف اونه وینو دی خدای تبا کی رغم انف رجل ذکرت عنده هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم داغه مخ کې واغشتلی شي او دی په آمین اونه وی دی خدای هلاک کی تبا دی شي دې خدای برباد کی اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغشتې شي نو زمو علما لیکي دی به پړومبي ځلوي صلی الله علیه وسلم صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره طویل شي تعالی اختیار چې نوم واغشتې شي او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغشتل کېږي نو علماء لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب دی اگرچه زموږ یو لوی فقیه دی کرخي هغه وی هر ځل واجب دی خو خیر ساعات المجلس كساعة واحدة حاصل د خبره ده چې د پیغمبر مبارک نومونه دوه دي ښا یو محمد او بل احمد ټول وای صلی الله علیه وسلم نو چې دا نوم واغشتې شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغشتل کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي نبی الله څوک وایي نبی پاک رسول پاک نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی برکت یې ډېر دی اوس درود شریف زمانونو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري ها یو پاویا لکه یو سړی 100 کرته درود شریف وایي 100 کرته نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د 2000 کرته درود شریف وایي 2000 ته ویل شي د خدای نیکبختو د لوټ میاشت نو خلک وی راشه پکوړې ګرانې خرڅ کړه د خلکو جیبونه لوټ کا خلق دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې د لوټ دا چې ثواب لوټ کا زمون د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښا دا غوي چې د عبادت ورځ راشي نو هغه ریټر ځان قانون دا دی بلکې بعضی زینو کې گیفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډیسکاونټ او 50% ډیسکاونټ باقاعده په دکانونو لیکلي چې دا رعایت ته دا نور کله چې په سوچې ملاوي د 10% بردان ملاوي ولې دا زموږ د عبادت میاشت عیسایانو ګورې تاسو
لندن امریکا نزان خبر کې نو هغوی خپل ریټونه ډسکاونټ ته راولي د عبادت میاشت او زمونږ د قسم په خدای که زمونږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی مونږ ریټونه اوچت کړو او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ به دنه خدای بیا وباسي ظلم به نه کوې مخلوق سره ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دې دا دغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټې په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه ګناه زیات دی څومره چې اجر زیات دی هغه په ګناه کې تاوان زیات دی جمعات کے ثواب زیاد گناہ پکے زیاد حرم مبارک کے ثواب زیاد نو من یرید فیہ بالحاد بالظلم نزقه من عذاب علیم کچا گناہ کو ڈاغل سزام سخت دا قانون دی دا جمعہ پشپا یا دا جمعہ پروز یا بعض اوقات دا عرفے ثوابون پکے بعض اعمال و ثوابون زیاد تی نو گناہ پکے زیاد دا غیر گناہ وبالم زیاد تی نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه مرګرو تا او دکاندار مرګرو تا او گاډې باندې چې څوک مال خرڅي هغوی ته درخواست دی چې پروژه کې گزاره وکړي مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بالکل اوزی هر څه پکې اوزي پروژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس گاډی یوړی او دا غونډه گاډی مې یوړی کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بہترین فیدر درود شریف صدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دا ما فرشتی دی مخصوص پا دی مخدز مکا گردی اگی چکر لگئی اگی تا اللہ داسی علم ورکڑی دی اگی تا داسی یو طریقہ اللہ ورکڑی دا چکم دے درود شریف ویلی کی گی نو اگی و تراشی نو استادا درود شریف اگی کون کی ویش میری نو رسول اللہ مبارک تے ورسی کہ فلان کی دا فلان کی دوی پتا دا دمرا درود شریف فیلی سونا لویا خبر من صلی علی عند قبری سمعته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دما دا قبر خواکی پما سوک درود ہوئی دے اورم ومن صلی علی نائیا ابلغته او چسوک پما درود شریف ہوئی دی لری بھی نو ما تاغا دا فرشتو پا ذریعہ رسولی کی گئی فرشتے باقاعدہ رسائی زمانونو دا درود شریف اگا فضیلت و اگا ثواب بھی یو طرف تکا لیکن جس دا درود شریف دا برکت نتا درود شریف اوے او دا حضور پاک مختا یہ فرشتہ ادرگی او یہ فلان کی زوی دا تورنگزو کلی دا عمرزو کلی دا پیخور پتانن سل کرتا درود ویلی دی رشتیاو آئے حضور پاک بسونا خوش آئے او پا گوال کی چکم فرشتی دی حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما اب سونا خوشحالی ولی پا حضور پاک ہوئی خوشحالی کی کر مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل درود شریف کی واقعی لکل دا ترغیب دا پارے درتا ہے دا واقعات دا ترغیب دا پارے دا خلق اڑے کی رغبت پیدا شی وی او سالیو پلار باندی روانو حج لتا پلار وسرو دا پلاری نا جوڑا شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافله وی قافله تلاړه او دا پلار او زوی د قصیدې د پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسیدې نشم پلار مې نه جوړ دی بیمار دی نشم بوتله نو یا که جوړ شو بل قافله کې بلار شمه او که جوړ نشو نو واپس پس صاحب من دا پلار نه جوړ او قافله تلاړه در دې پلار خدمت کاو ناګانه دا پلار یې مړ بیمار غریب وفات شو چې وفات شو د په د پاسه صادر واچو او نږدې خوا کې کلی و کلی تلار چې خلکو ته ویم چې زه مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشه مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ
اوس خو به په پلان کوچ کې یو څه سوزکی کې به یو څه هغه زمانہ کې خدا نه وکیلا چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به دفن کاو چې ما سره دا ولام به کفن دفن یو کې جنازه را لو کې او قبر ولا وکنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دی پلان کې ځنګل کې یا دی ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درغله د چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې ولا څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې ته اوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خخې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی الله وی داسې کو چې بره در باندې عذاب راوړي روستي دی الله غلې راشي دا بر عذاب دی کړ دا ډرون حمله او د جزونو نه چې دا کیږي دا د بر عذاب دی کړ دا باران او دا طوفان او دا وور دا د بر عذاب دی کړ دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه مات کړه دا د بر عذاب دی کړ او من تحت ارجلکم زلزلہ براشي زمکه بوش دیږي یا دا خلق دا بمونه په زمکه کې خخای دماکی به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمنی به جوړ شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وی دا من فوقکم خدای وی دینه خدا ما امت ساته دې سره ټول تبا کی وی ښه دا بنا راځي اکا دوکا برازي خو امت من حيث الامت په بنا ختمه او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دین اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دین امن نسم زما امت دینه بچ کوا اکا دوکا برازي خو امت په بنا ختمه او په حدیث کې سره دي حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سورخه وی زما با اکادو کا برازي ګوره او یلبسکم شیعا وی دا آسان دي خیر دي یو بل وجل دي سره امت نه ختميږي خو یو عذاب خو بخامخا راځي مونږ ګناهونه لیکن حدیث ته وسو کړه رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو سو عذابونه راځي من حيث العموم بني خو بعد ځای کې برازي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حيث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعض ځای کې برازي ابسي الله اکبر قصف یا قذف غلې به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعض ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابت تر چې کاڼي بره نه ورېږي غلې به ورېږي ها او بل بس کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې تعویل هم کوي لیکن ظاهری شکلونه مسخ شي مسخ دا دي چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شان دي شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دي کړی خو اکادوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د برنه او سو خصفن زمکه بوشلیږي ما د تیر وته زمکه بوشلیږي زلزلہ بوشي لکه د مانسیره علاقه کې چې سمو د مخ کې راغلی او مس خبر راشي او قذفن د برنه غلې او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دم او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلدو نو ماسخوتن ناوخته به فلم وکته راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور کړو د پلار فلم ویني او سینما لدی هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلی کور ته نه مړه
ٹی وی بکور لگے دلی منگ بویلہ کا ٹی وی گان مات کے ختم کے او دا ڈشون ختم کے اب کور کی یاو لگے دلی چی سڑی بکور کی نو خضو بکتا چی خضی بکور کی وینو سڑوب نوینو خضو سڑوب بکتا یو بالمخ کی بیم نکتا اس جنے سرزان لا ٹچ موبیل دے ولک سرزان لدے اگا زان لا فلم گوری دے زان لا فلم گوری ازان لدہ خضو تصویرون گوری جنے زان لدہ لکانو تصویرون گوری او گندون پی گوری سنیما او فلم او دا سروت سامان او دا گڑا سامان کورتا او دا ارچا جیب تراغی کرانا رسول اللہ مبارک فرمائی دا قیامت پا نخو کدا نخدا اشرات الساعة دا قیامت پا وڑو نخو کدا او دین پس با یو سور بعد راضی انتظار کوئے او دین پس با دخل کو شکلونا بدلی کی انتظار کوئے اللہ خو قادر دے پا دے زانو ساتے پر رمضان کی جو سمر مرگری ہے دا موبیل دا خدا پار استعمال کیا گناہ دا پار میں استعمال ہے دا علماء بیانونا پہ ہو رہے ہیں ناتونا پہ ہو رہے تلاوت دا قرآن شریف پہ ہو رہے بیا پر رمضان کی تا فلم گو رہے پر رمضان کی تا پدی باندے بیا بدعملی گو رہے اللہ نے معافی ہوا اللہ دے معاف کی اللہ دے معاف کی اللہ دے معاف کی نو آگا شکل بدل دے پریوت بے ہوشا شکل بے ہوشا پریوت دے پدے بے ہوشے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مرگری وسلم دے لگتا ہوئی چھے ولی بچے خپے ولی برخوردار اسے چل دے خپے ویدہ قصی پلار میں مڑ چپا سپر کے حج روان او شکلی دا خرگر دے 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 رسول اللہ مبارک و تپاغا بے ہوشے حالت کے ہوئی کم دے ویدہ دے وی مخت کلاو کا مخ کلاو کا نبی علیہ السلام مبارک پہ لاس راہ کا شکلیم خشتہ شو او انسان پشان شو واپس دپلار شکلی او داغی نخکلیم شو دے چرا نبی علیہ السلام نے تپوسو کا وہ تاوی دا اللہ رسول دا خودے لوی احسان تا منصر ہو دا خود ما پلار دا بیدتے نا بچ شو دا خود تاسو سا خبر شوئے دے ٹکی توقع دا گولی موان زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکل تاسو سے خبر شوئے وی استاد پلار بروزانہ دا دیر بدعمل استاد پلار گناہگارو نو خدای پاک والا دا یو صدا ہوا رسواکی خدای کلا کلا خدا بروزانہ دروس شریف ہوئی ما تا و ما خام اگا دروس شریف پرشتو را رسول چه فلان کی دا فلان کی دا فلان کی کلی دوم را دروس شریف ہوئی وی نن دا دروس شریف راون رسیدل نو ما اگا فرشتو تا وی چه دا فلان کی خو بروزانہ درود راتلل او نن راون رسیدل دا ولی وی اغیرہ تا وی چه اگا خو ملشوی دے او تا تا محتاج دے چه مدد دے اوکے میں ما تا سم محتاج دے وی شکل دا گناہ دا وجہ بدل شوی دے مدد دے اوکا نظر آلہ بغا مدد میں وصر ہو دیدہ دا رسول اللہ مبارک معجزہ ہوئی خواہ سوتا ہوئی معجزہ اغیتا ہوئی کہ دا عام عادت او عرفنا برخلاف دا پیغمبر مبارک نا دا سی اوکار صادر سی چاہ قلی نمانی دا پا جندم دے دا وفات نا پسم دا معجزات شتا دا مارونو دا درود شریف برکات چی دی راوی شوئے کتل پلارے واپس سم شوئے مخی نم خشتا شوئے اور انہیں کھوئے نو درود شریف کے لئے جات برکت تے و فضیلت تے پا دی رمضان کی جو سمر مرگری ہے نو کم از کم یو 200 پیری 1500 اے ما تا مخ کروزو کی سڑی ٹیلیفونو کو ویزر شواروز کی 15,000 کرتا درود شریف تے سمر بے خبر یو بل ٹیلیفونو کو ویزر 10,000 کرتا وے میں 10 سر سنگا وے وی تارا میں اوریدلی دی مختصر درود اگا وے میں کم یو وی وصل اللہ علی النبی الامی وصل اللہ علی النبی الامی مختصر درود وصل اللہ علی النبی الامی تاسوئی اوزل وصل اللہ علی النبی الامی مختصر درود شریف دا خوپا یو ساتھ کے بلاوی لکھے گی او کہ درود ابراہیمی وائے چی دا کم مانزہ کے دے اللہم صلی زان لدرود دے اللہم بارک زان لدرود دے دا کیو دا خودیر خشتو عالم پکر آدھا اولاد امرا نور درود شریف چکم کہ اللہم صلی لفظ دے بزا درود شریف دے رمضان کے خامخا پا دے الفاظ و بات عمل شروع کے درود شریف دیر زیاد فضائل دی اب چاہتا بل وقت پا درود شریف مستقل جمعہ بیان درتاو کم انشاءاللہ خود دل تک صرف دو رمضان پہ کہ رمضان مبارک میاشتا نو میرا بانیو کے درود شریف پر رسول اللہ مبارک ٹولو آئے ہاں دا خامخا اللہ وینو
ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله وی زبم په دا الله غ درود شریف دا خدای رحمتونه زما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک نو چې څوک درود نه وای نو جبريل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین. واه واه د پیغمبر مبارک نو واغښتل زوب درود نو تبعید ده وی پدوی ما پاولای چې مکل پکې خاودا نو جبريل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جمع دی یا دواړه یا یو او دې دا وی دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسي. دا چې خدمت بکې چې د مور او پلار په ذریعہ ځان جنت ته ورسي او کدا سي ونکړو دې خدای هلاک کی ما وی امين او ټینګ شي. خیره چا کړی دا جبريل علیہ السلام. جبريل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی او پیغمبرانو ته به وحی راوړی. ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبريل علیہ السلام دی. جبريل علیہ السلام خیره کړی ده ماشاءالله او امین په چا ویلې دی حضور پاک. نو چې پیغمبر مبارک په یوشي امین وای وایا نو دې کې دا نه قبلې دوسه کې دي شي دعا چا کړی ده خیر امین په چا ویلې دی. نو د مور او پلار کې د چا جمع دی وي که دواړه کوي نو خدمت وکوي هغه به خوشاله وي او کله نه خپل علی الغرق او تباہ شوي برباد شوي نه به خپه کوي مور پلار. ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي د وخت ورسېږي بیا ورته هم کنځل کوي. زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي. زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو. د ښځې خپل حق دی ګورې دا هم یاد وساتئ. بعضې خلک دلته هم غلطي کوي. دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی. د مور او پلار دپاره به ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري. الله خو ویني که نه ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي. لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي. مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوي خكتك رسول الله مبارك فرمائے او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی. الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم وکړې دعا وله کنځل کوي نو کمزوری دی غریب کنه سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي وی خپې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزورې ډاکټر وایي. نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي. غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خان دا وته. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده. وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست نو هغه ورته وی قارغه دی. نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی که نه از غصه شو ورته. بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله خو مې راته وی قارغه دی که پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدی چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وې او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه. نو تا ما ته بابا څه دي ما وې قارغه دی. تا وې څه دي مې قارغه دی. تا وې ها مې قارغه دی. تا وې څه دي مې قارغه دی. چې څومره تا تپوس کو ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې. هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي. نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړي وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس
دا ګړې وړې دا نه پیږي اوسه دا د دماغ کار نه کوي د بے غیرته بچیا دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار په سپکه ستا دماغ کار کوي چې د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره د سینځ او کل زما قسم په خدای غسه بر سره کوي قسم مې راته دا زمون فقهاو لیکلي او د حدیث شارحینو لیکلي او دا تجربه سره راته غالب ګمان مې راته وي د بابا جی زمون خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه دا غنه مې اوریدلې دي وی دی جمعات کې باغ دی جمعات کې باغ مونږ کو او دا د زمون په بادر خیلو کندي کې کور وی راتلم وی په دې لار کې وسړی پلار را پرزول او لته به ورکول په الله باور کو جداته موریدلې او ډېر وبته د مشران اوریدلې او لته به ورکول او ته وی ارمان دینو پلار مې ګر ډېر غټ داله پسینه ولا وی ناستو او لته ارمان دینو پلار مې ګر ډېر غټ داله وی زرا لمو ماغه زوی ته پاسو خوارشه پلار دې ظالم بوډا دې وی پلار یې ماته وی چې مولوی ته بودی دې دقه چلی را سره وکړو وی موته پلان کیا هغه سلیم ز پیجنم هغه زویم پیجنم هغه نیکه پیجنم او بدل چې دینو مال وی موته چې یاد دې پلان کیا دقه سي منزل روانو مو چې دا پکم دې دې زویرا پردول په دقه دې تخپل پلان را پردول په دقه دې یو لیش دې فرق نو او تاوته نه وی چې ارمان دې پلار نه غني غټ دله ویلې دې کنه دا به مولوی صاحب زمونږ وی په خپل غوګونو او سترګو مې لیدلې چې په کم ځای د پلار را پرځول په اقا ځای دی خپل زوی را پرځاو او چې په کم هغه وته پسینه دیم پسینه ناز چې هغه وته سوي قوت دا نه پاتې کیږي بس دا بوزي دا مو چې زه خو دې وخت کې په هندن کې موضوع خو بس ځوانې پکا کم دا ټیم به پتا راځي دا چل بر سره کیږي کو نه شو بیا راشه که جام دې په دې مخ ملاړو ته او مور پلار سره خلک مور خو بیا پرې دا خو سپیرا نن سبا او بوډا شو کلوخي د لینځ خو بس مور دا کلوخي لینځ بیا خبر خطر که جامې د لینځ او کټوي د لپخینو مور ده او کدا کارونه نه کینو دې سم بعض خلکو نه اورم چې ما پلار ته دا و بعض خلکو نه اورم چې ما مور ته دا و دا خلک نور پلار سو کم دی ما پخپل یو انسان دام د تخپل نوم نالم ما یو مور بیواله ډیره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځول په ځمکه ما سره بیا خبرې باندې کړې نو ماته یو سړی بیا وای هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی امور مړه دا هغه بچی مړ دی امور مړه دا بچی مړ دی یو گواشتا یو گواو سمشتا ماته مولوی صاحب د پلان کې تاسو ته کې مې روکه کا خدای را د به خو واس امور بډای مور خدای را راست درګړي تلې دا او ظالم براغو مشتل او نوې تماشا وکړه کنه مې سو لیونی سپیچ چلو وې د خېټې نه د پوتې چنګار دی دسپو پدې وځ بیان کوم د مور او پلار په حقوق او خیدا مې مختصر درته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دوی مقوله باندې پکې خودا نو سوي جبرئیل علیه السلام وی الله چې چا مور او پلار وي دې به قدر کې خدمت وکړي ځان به جنت ته رسي او کدا سه خدمت یو نه خدای دې هلاک کی رسول الله مبارک په امین ویلي بل چا نه حضور پاک زمارونه چې څومره دلته نه د مور او پلار قدر وکړي کوي وکړه جم دې وی د چا مور پلار کې وی کوي کته خپای راځه کې لار شي ولا ما دې یو ځل یو سړی پلار نه خپدي ما سره په جرګه لار چې مې په پلارانو څوک جرګې نه کوي په مقلا جرګه کې خبر روانيږي زباغه ته ما ابو دوی دا کړی دي نو بیا وتا ته ته نه دادی دا روانيږي ورشه په خپل او دا غیږ کې وسره د مين سر کېدا او بابا معافي غواړم ابا دې یو سپېړه دوه وي او درې نورې مراکا اب وی تا دا کړی دي بس خو غلطی مې کړې معافي غواړم یاره که معافي نه کړې وی ډېرې جرګې مې پاکستانه بغیر نه کېږي مې ته ما په دې فارمولا عمل وکړه سبا راغې ما ته مولوي صاحب خو بل شان
خلق مې لېږل نه ماف کړم خو چې ورلم او هغې کې متصر کېښود او وي امر سره په جړا شو زم جړا شم وی روچته یې کړم په مخې دواړو طرف ته ښکل کړم واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچی د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما زم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره هم بل چا خواري کړې ده ما سره هم بل چا محنت کړې ده که نه داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړیږي ادا چې د ښځې او د مور میانس کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي د دواړو خپل حقوق دي ته به بینه بین اوسېږي داسې طریقه به کې جوړه راوړه اتفاق راوړه اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په بیا کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا نه لکه او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده د شریعت خلاف بیا به طلاق هم ورکولی شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکولی شي په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بیل صورت ولري داسې به نه کوي چا نه مور او پلار خفه وي څه چل به کوې لکه رضا کوو به که نه او که د چا نه قبر ته خپتلی بیا به څه کوې او دا کېدی شي قبر لی ځای خو علماو لیکلي دي قبر لی ځای قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخې 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخې ذکر وکړئ ثواب وربخې نیکي وکړئ ثواب وربخې نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي دې وخت کې هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خدای به دې معاف کړي دریم څه دي وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راغله او د دومره عبادت اونکه چې ځان پالله او بخیری دې خدای هلاک کړي مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې دونه به کوې او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت دی اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیہ السلام آمین پہ چاوے لے دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او خیرہ کم دے شوی دا پا جماعت کی دا پیغمبر مبارک پا منبر شوی دا ماشاءاللہ وڑا خبر مسجد نبوی کی شوی دا پا منبر الرسول دا حضور پاک پا منبر شوی دا او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلی دی اوس هم خوښ خپله داسې عبادت به کوې چې ځان په الله وبخې ځکه خو زه تاسو ته چې ختمونه وکړئ پکې الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراوو کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کم کې نه دي شروع کې حافظان الحمدلله ډېر دي او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کی او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب دا وی رترز وی عبدالرب مولوی صاحب مولانا عبدالرب صاحب دی رور الله دې مغفرت نصیب کی دا 2 نمبر به پین بیا د جوړه حافظ صاحب بابا جی د مون شاګردو هغه بدل ته ختمونه کول اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دې چې د خپل کلی کې حافظان نشم شمیرلی الحمدلله هر کلی کی شکر دے حافظان دې دي نو فایده ته واځه کړه نو دروازه م خوب او د شپې م خوبونه هر ټیم خوبونه عبادتو کې ښه تهجد پکې خامخاو کې او یو بل عبادت دی اپا کېو کې چې هغې ته صلات تسبیح ویلي کی زمارونو موږ جماعت کې کار شروع یې تاسو وینئ او موږ شټرنګ اچولې دی او سیخ به هم تړلی شوي دی که نه تړلی شوي دی نیم سیخ تړلی شوي دی او نیم پاتې نو تاسو مهرباني وکړئ دا موږ ته څومره تکلیف دی ګوره نن هم په لارو کې خلک ولاړ بره چت هم ډک دی ځای پکې نشته
بره چتم ډک دی لاندې چتم ډک دی لارو کې خلک ولاړ دی نو دا جمعات به مې انشاءالله بره مونږ وګڼډل بره هم پې خلک ولاړي انشاءالله لاندې به هم ولاړي داسې خو نه کېږي مونږ ته خو تکلیف دی او دا د رمضان میاشت ته ما تاسو ته چې صدقې اجر الله زیات ورکوي نو خپل د زړه د اخلاص نه تعاون هم وکړئ او دویمه خبره دا ده چې مونږ ته دې وخت کې لږ ضرورت دی د سیمټو لنټر له 3,400 روپو سیمټ واغشتل 3,400 روپو سیمټ لنټر له تقریبا د 1,900,000 روپو سیخ واغشته 1,900,000 روپو او کرکه او شګه د 1,900,000 روپو واغشته او د 1,00,000 روپو اوس لنټر له خخته واغشته باقی خرچه لا پاتې ده نو ډېر قرضداري دي دوی او ډېرو مسافرو وروڼو د بار ملکونو نه او داسې د دې کلو نه موږ سره تعاون وکړو دا کار په هغې باندې وشو خو اوس په موږ قرضه ده او موږ کار هم نه ودرو ما فاید احمد ته ویل خلکو نه راواله قرض پروا نشته بیا به ورو خدای خلاصوي او مې چې سینګ لنټر واچولی شي نو دا دیوالونه پې ووهئ چې دا ګیر چاپېره کار هم پې وکړو انشاءالله نو موږ ته بره چت مکمل پاتې دی 30 لاکه مخکې لګېدلي 30 لاکه پې مخکې ولګېدلي او دا اوس پې تقریبا هم څه کافي پیسې ما تاسو ته اندازه وویله پلستر یې پاتې دي ډېر کار پکې پاتې دی څونه 18 لاکه په دې باندې دا خرچه ده نو 30 لاکه او 18 تقریبا 1,40 لاکه روپۍ شوي دا خدای پاک پوره کړی که نه موږ چاته نه سوال کړی دی نه هم چاته ویلي دي چې راوړی دا همدغه زمونږ دا اواز څوک اوري بار ملکونو کې بعضې دوستانې پیسې راولیږي مردان نه پېښور نه یا ستاسو دا صادر چې ګرځي په دې دا قصه روانه نو بهر کیف الحمدلله خدای به کوي زما په الله ډېر پوره یقین دی الحمد تاسو ته مې چې په الله بروسه ساتئ نظام خدای چلی بنده بسی چې چا زړه کې خدای واچوي الله زړه کې واچوي چې دا زما کور دی زما جومات دی زما مدرسه سره تعاون وکړه چا زړه کې واچولی شي چا زړه کې واچولی شي چا سره د الله مینې زړه کې ورته واچوي بهر کې زما وروڼو دا دعا هم کوئ چې دا لنټر خدای په خیر او عافیت وکړي او کا راتلونکي جمعې ته خدای پاک زمونږه دا بره چت کم از کم مانځه ته برابر کړي چې بره چت راتلونکي جمعې ته زمونږ مانځه ته برابر شي چې دا چې کومو خویندو موږ سره تعاون کړی دی ځای چې په رمضان کې پکې منځونه شروع شي چې د هغوی ثواب هم وشي که نه چا چې ځای وقف کړی دی د هغې خور او د هغې خویندو چې د هغې خدای پاک وله اجر او ثواب ورکړي او دا ګاونډیانو موږ سره ډېر تعاون وکړو تعاون دی موږ سره ټول ګاونډیان د دې محلې د خلکو ډېر تعاون وکړو دوی له خدای د دنیا او د آخر برکتونو او خوشحالۍ نصیب کړي نو زما وروڼو دا اخري یو خبره درته کوم دا ده چې تاسو مهرباني وکړئ او صلات تسبیح وکړئ صلات تسبیح خو ما خولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک او ډېر زیات محبت یې ورسره د دې خپل تره سره تره سره هم د خلکو محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه وی د الله رسول وی خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي بعضې وخت د انسان په زړه کې چا خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای عم الرجل سن و ابیه د سړي تره پلار په ځای باندې چا چې زما تره خوشحاله کړه دی خوشحاله کړه چا چې زما تره خفه کړي ګوره دی خفه کړه او چې پیغمبر چا خوشحاله کړه نو الله خوشحاله کړو چې پیغمبر چا خفه کړه نو الله خفه کړه دا صفه خبره ده بده یاده پورې یو خبره یاده شوه یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړه د خلکو کورونه به جومات ته نو د کوټو د دروازو به جومات ته ناوې به جومات ته وي دغه ناوې جومات ته وي نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړو وایي مهرباني وکړه ناوې بل طرف ته واړوئ ځکه جومات ته اوبه راځي خلک لمونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوې مو بل خوا واړوئ نو خلکو ناوې بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې نو حضرت عمر صاحب له غوسه ورغله چې زه خو امیر المؤمنین یم او ما حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي که نه
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري وکړي د الله د رسول وکړي او د بادشاہ وکړي چې کوم اسلامي بادشاہ نو دا ما حکم تابعداري ونشوه نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګیو پاغي غناوه والا نه ویغو وی دا ولې نه لرګل دا ولې نه اخوا کوي نو حضرت عباس رضی الله عنه ته چاوي چې نا وخت د په لرګیو والا ویغورځول هغه وی دا ناوا رسول الله مبارک مال په خپل لګولې ما ځکه نه درکول دا حضرت عمر خبر په سر سترګل خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاسو ایښودې وه دې ته مینه وه چې عمر صاحب ته پته ولګېده وی عباسه تا ما ته ویې ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې یې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس لګل ما نه غلطي شوې ده نو وی دا وبه لګو واپس وی نه داسې نه کړه نو حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټ او حضرت عباس یې په خپلو اوږو د پاسه سور کړ او یې بره وخېجه دا ناوه واپس ولګاو دا ردی صدا شو چې ما ولې داسې کړي نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای عباسه ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکړه یو ډالۍ نه درکړه یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمرې الله به راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي ورته یې دا الله رسوله ولې نه ویې ښایه دا صلات تسبیح ورته نو بیا ورته حضور پاک مبارک فرمایل وی که روزانه کولی شي نو روزانه وکړه که روزانه نه شي کولی هفته کې یو ځل وکړه که هفته کې یو ځل نه شي کولی میاشت کې یو ځل وکړه که میاشت کې نه شي کولی نو کال کې یو ځل وکړه او که کال کې نه شي کولی په عمر کې خو یو ځل وکړه نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې خو مونږ رمضان کې خلکو ته ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي دا ګورې په صحیح حدیث ثابت دی دیکھ یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا اغوی نه دا روایت ثابت دی چې دی یو روایت کمزور دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دی دوه طریقې دي ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده زه به د عبدالله ابن مبارک که کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته ووایو هغه یو پوټې لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه ده دا دي چې څلور رکعتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعتو نفل عام سړي څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وي نو پنځل لسکرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم راغلی دی الا بالله لیکن په اکثرو روایاتو کې دا نشته نو که یو ځل دې پکې وي ښه که دې ونه وي نو هم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلی شي نو ښه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځل بیا به اعوذ بالله وبسم الله ووایي قرات نه مخکې بیا به قرات ووایي نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته ووایي څو شوه لکه پنځلس او لس پنځه شي نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به ووایي که د رکوع تسبیحات به ترې مخکې ووایي بهتره داسې ده که د نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي خو خیر د رکوع تسبیحات ترې مخکې وایه نو لس ځله به ووایي څو شو پنځه دېرش نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایي نو بیا به لس ځله ووایي په ولاړه څو شو پنځه څلوېښت نو بیا به په لومبۍ سجده کې پنځلس ووایي نو پنځه پنځوس شو که نه
نو چې دواړو سجدو په منځ کې کېنې لس کرته وي لس یو سجده کې لس دواړو سجدو منځ کې لس نو 15 شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو 15 ویا نو چې بیا څنګه پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به 15 لس کرته وي بیا به بسم الله وي خپل قرات به شروع کې بیا همغه ډله طریقه ده نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو چې 300 به ووایي او کدی کې سړی خطا چې او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شل ووایي ټیک شو خبره که اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو 15 او لس 15 پکې ووایي او شمیرې به پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس ته تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه د اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به خیر انشاءالله په کوم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم کولی شي او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا دا چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې مشته نو دا لږه بهتره ده نو دا به صلات تسبیح به انشاءالله العزیز وایه دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ د الله ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایه د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی وګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قرآن ده نو د قرآن شریف تلاوت پکې پکار چې موږ پکې د قرآن شریف تلاوت ډېر وکړو چې نور څه نه لري سورت فاتحه ټولو له ورځي الله حمدونه دي قل هو الله احد ټولو له ورځي پکې وایه فضول خبرونه او گپ شپونه څه جوړېږي نو دا پکې څوک پکې گیمونه کوي په دې موبایل باندې یو گیم ما ته چاوي زه خو پې نه پوهېږم خو یو شی دی څه ورته پبجي ورته وایي ټول خلک یې په غم اخته کړی دی او ما اورېدلي چې هغې کې بیا څوک په ټوپک ډزې کوي په بیت الله هم پکې ډزې کوي او په نورو مقدسو ځایونو هم پکې ډزې کوي اخو تبۍ ده بیا او اسم دا گیمونه او دا سیدونه چې ډېر خلک پکې سار نه لګیا شي تر مازدیګره پورې په دې گیمونو څه فایده ده دنیا پکې څه فایده ده او د آخرت پکې څه فایده ده د خدای بندګانو هغه کارو کې چې د دنیا فایده آخرت ته پکې نه چې د دنیا خو دې پکې وي که او دا خو د آخرت د فایدې میاشت ده د آخرت د ګټې میاشت ده نو انشاءالله العزیز که خیري د ما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې او بس یېرې شي په دې به انشاءالله عمل کوو ښه انشاءالله صلات تسبیح درود شریف او چې چا نه مور پلار خپوي نن به ځي او مور پلار به راضي کوي او که راضا نه شو بیا ورځه لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورکوه چې خوشحاله شي دعا وکړئ الہ العالمین ته به موږ رحم و کرم وکړي د رمضان دا میاشت به موږ په خیر او